أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفصیلی باس د حج را روانو. په دې آیات کې د حج د پوروالي دپاره درې امور ذکر کړي. هغې کې لومبی دا د رد په رسم باطل باندې چې مشرکانو به د حج په وخت کې تجارت نه کوله، حرام به یې ګڼل. الله وی حج ځان له څیز دی، تجارت ځان له څیز دی. همدارنګې حکم د وقوف ته مزدلفې کوي او په هغې کې د الله تعالی د لارې ذکر کول. نو فرمایي لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې څه ګناه، ان تبتغوا دا چې ولټوئ فضلا من ربکم، فضل در خپل. فاذا افضتم، پس کله چې تاسو واپس شئ من عرفات، د عرفات نه، فاذکروا الله، یادوئ الله عند المشعر الحرام، خوا د مزدلفې. المشعر الحرام دی نه مراد مزدلفه ده. دا دلیل دی په وقوف د مزدلفې چې دا واجب دی او په فرضیت کې د اهل علم اختلاف دی. او المشعر چې دا ځای او علامت ته ویلی شي. وذکروه، یادوئ د الله کما هداکم، پای طریقه چې تاسو ته ښودنه کړله. وإن کنتم، اگر چې وای تاسو من قبله، مخکې د رالېږلو د قرآن نه او مخکې د راتلو د پیغمبر نه، لمن الضالین، د ګمراهانو نه. تاسو کې پیغمبر نو تاسو به چې حج کوو نو څه به کول؟ په بربنډه به کول. پیغمبر راغی تاسو ته طریقه د حج وښوله، حج خو به کوو نو غیر الله ته پکې تاوازونه کول. پیغمبر راغی تاسو ته طریقه وښودله، حج خو به کوو نو تاسو پکې تجارت حرام ګڼل. پیغمبر راغی طریقه یې وښودله. ثم افیضوا، بیا راکوزیږئ، بیا واپس شئ من حیث د هغه ځای نه افاض الناس چې نور خلک ترې راکوزیږي. عرفات دی، په دې کې د امت مابین کې د مساوات او د اخوت یو ښایسته نمونه ده. که عرب وي او که عجم وي، د یو مقام نه واپسیږي. حجو کې د عرفات نه ټول راکوشي. او په دې کې د یو جاهلیت دی او رسم ردم وشو. دارنګه حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې قریش او دای پیروکار په مزدلفه کې ودرېدل او دې ته به بهادران ویل کېدل. پس کله چې اسلام راغلو، نبی صلی الله علیه وسلم ته الله امر وکړو چې عرفات نه لاړ شئ، بیا هلته وقوف وکړئ، بیا د هغې نه واپس شئ. دا تفسیر کړل ابن کثیر 242 صفحه منی جلد، روح المانی یو کم 90 صفحه 89 صفحه منی جلد. واستغفر الله، د الله نه بخښنه غواړئ. بخښنه غواړئ کو حج کې زیاتې کمې شوې دای معافي د الله نه غواړئ او فخر مه کوئ. ان الله، یقینا الله غفور، بخښونکی دی، رحیم، رحمشوی دی. فاذا قضیتم، پس کله چې تاسو پوره کړئ مناسککم، کارونه د حج فل. دا کوم کارونه دي؟ دا عبادت د خاصه د حج دي، ځایونه د عبادت دي. دارنګ وقوف په مینا کې، دارنګ ذبح او نحر کول په مینا کې وروسته د ویشتلو شیطانانو نه. فذکروا الله، یادوئ الله پاک که ذکرکم آباءکم، په شان د یادولو د پلارانو خپلو. دی به چې کله برق نه رالو نو بیا به د پلارانو نیکونو کیسې شروع کړي. الله وی دا پرېږدئ، ما یادوئ. او اشد ذکر، یا زیات د دې نه په یادولو کې. فمن الناس من یقول، بعضې د خلکو نه دي چې وایي. د دې ځای نه د حاجیانو 2 قسمونه ذکر کوي. ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې مشرکانو به
وقوف په وخت کې دا ویل چې الله مونږ ته ګډه راکړي، وخ راکړي، غوا راکړي، بیزه راکړي، غلامان راکړي، وینځې راکړي، او د توبې او د مغفرت طلب به نه کول. دا تفسیر کړی تفسیر کبیر 1 صفحه 5 جلد. نو بعض حاجیان خدای چې دنیا واړي دا ډېر بدبخت دي، لیکن د دې مقابل کې نیکان حاجیان چې د الله رضا طلب واړي. فمن الناس بس بعض د حاجیان نه مناسوک دي یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې موږ د فی دنیا صرف دنیا وما له نشته دی لرا فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صبرها. ومنهم بعض پدې کې نیکان حاجیان دي بختور دي مې یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې موږ د فی دنیا کې علم حسنتن علم فی الاخرت یا په آخرت کې حسنتن بدله د علم. ومنهم بعض پدې کې مناسوک دي یقولو چې وای ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې موږ د فی دنیا کې حسنتن توفیق د نیکای وفي الاخرت او په آخرت کې حسنتن بدلا نیکای وقنا عذاب النار بچو ساتم د عذاب دونه. تفسیر قرطبی لیکي دا آیات د جامع دعاګان نه دي چې دنیا آخرت دواړه لره شامل دي. دارنګ حضرت انس رضی الله عنه تویلی شو چې دعا موږ لره وکړه هغه دا وویل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا فی الاخرة اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. تفسیر قرطبی او سلدری در صفحه 2 جلد. یو ځل بیا لیس علیکم نشته پتا سو باندې سګونا ان تبدو دا چولټوي فضل من ربکم فضل درفل اذا فستم فسر کله چې تاسو واپس شئ من عرفات درفات ډیر کین فذكر الله ان یاد و الله فعند المشعر الحرام مزدلفه سکا وذكروا یاد و الله فاق کما هداکم څنګه چې خودنه کړل تاسو ته وین کنتم اگر چې تاسو من قبله مخکې را لګلو پیغمبر او د قران لمن الظالمین هم هادنا خبرنا د گمراهان. ثم افیزو بیا واپس شئ من حيث دا زینا فاس الناس چې نور خلق را کوزيږي یعنی عرفات نه او واستغفر الله د الله نه مخنه واړی ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی بخنه کون کې رحم کون کې دی. اذا قضیتم بس هر کله چې تاسو پورا کای مناسکم کارونه د حج فذكر الله حافظ یاد و الله پاک ذکرکم پشان د یاد ولو اباکم د فلاران استاد او اشد ذکر یا زیات تعین فذکر سلام. ومن الناس بعض د خلقنا من عبد بخت حلقتی یقولو چې وی ربنا آتنا راکړه مونږ ته په دنیا کې مال اولاد وما له نشته دي لپاره په آخرت په آخرت کې من خلاق سیسا او صبرها. ومنهم بعض فدی کې نیکان حلق دي نیکان حاجیان دي مې یقولو چې وی ربنا ای رب څنګه آتنا راکړه مونږ ته په دنیا کې حسنتن توفیق ته نیکای او په آخرت په آخرت کې حسنتن بدلا نیکای وقنا عذاب النار بچ ساتم د عذاب دونه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.